پنځه خصوصي انعامات چې الله رب العزت به منځګزارو ته ورکوي، یعنی هغه خلکو ته کوم خلک چې د منځ خیال ساتي، منځ په خپل وخت باندې ادا کوي او په منځ کې سستی نه کوي. دینه مخکې مونږ 15 عذابونه ذکر کړي وو د هغه چا دپاره کوم خلک چې په منځ کې سستی کوي یا منځ قضا کوي. نو دې ویډیو کې به تاسو ته انشاءالله مونږ انعامات د الله رب العزت ذکر کوو، کم چې به په خصوصي طور منځګزارو ته الله رب العزت ورکوي. په هغې کې اولنی انعام چې کله منځګزاري ته به الله رب العزت ورکوي هغه دا دی چې د ده نه به تنګسیا لرې کړی شي، د ده ژوند د پراخی، د باندې به الله رب العزت تنګي نه راولي، د رزق په لحاظ، د ژوند په لحاظ، په یو لحاظ سره به په ده باندې تنګي نه راځي، دی به خوشحاله وي، دی به مطمئن وي، د ژوند به مطمئن وي. دویم انعام چې الله رب العزت منځګزارو ته ورکوي هغه دا دی چې ده نه به د قبر عذاب لرې کړی شي، د باندې به د قبر عذاب نه وي. کم سړی چې د منځ خیال ساتي، منځ کوي، د باندې به د قبر عذاب نه وي. دریم د قیامت په ورځ به منځګزاري ته اعمالنامه په ښي لاس سره میلاویږي. دا د الله رب العزت یو انعام دی چې منځګزارو ته به الله ورکوي، او چاته چې اعمالنامه په ښي لاس میلاو شو دی کامیاب شو. او ورپسې څلورم نمبر چې منځګزار سړی به په پولیسورات باندې داسې په تیزۍ سره تیریږي لکه د بجلۍ د پړک په شان باندې، دومره په تیزۍ سره به الله رب العزت منځګزار سړی په پولیسورات باندې تیری. الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. پنځم نمبر وایي منځګزار سړی چې دی دا به بې حسابه بې کتابه الله رب العزت جنت ته داخلوي. کله چې مونږ د هغه خلکو ذکر کولو کوم چې په منځ کې سستی کوي یا منځ نه کوي، نو هغې کې مونږ یو سزا دا ذکر کړې وه چې وایي منځګزار بې نمازه سړی، کم سړی چې منځ نه کوي، وایي ده سره به الله رب العزت حساب کتاب ډېر په سختۍ کوي. نو منځګزارو دپاره دا خوشخبري ده، دا انعام دی چې دی به بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلیږي. او ما تاسو ته دا ویلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم سړي سره الله رب العزت په حساب شو دی غرق شو. نو لہذا کم سړی چې منځ کوي یا کم زنانه د منځونو خیال ساتي، په خپل وخت سره منځونه کوي، د منځونو پابندي کوي، د هغې دپاره دا یو ډېره غټه خوشخبري ده. او هغه دا ده چې 15 خبرې دي، 15 خوشخبریانې دي الله رب العزت ورته رالیږلي دي. الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي، او الله رب العزت دې وکړي چې مونږ منځ په خپل وخت باندې